چې د دوی وزیر خارجه لاړو هلته د مودي په غېږ کې کېناستو نو ولې مودي کې څه چل دی چې ته ځې او ته مودي ته دا مودي داسې نر دی مودي زموږ مټ نه دی کتلی دغه رافیل مو نه کته د دغه دبدبه مو نه کته مودي ته خو پته دی مودي خو زموږ شکست خورده دی ولې مهاجر وروڼه نران دي سوالګر نه دي محنت کشه دي چې بچې هم سر راپاسي د خپل رزق په طلب کې مقناطیسي تار پورې تړلي هغه په نالو په کوڅو کې هغه راکاږي هغه سکریپ راغونډوي هغه بچې سوال نه کوي هغه بچې محنت کوي هغه مزدوري کوي تاسو یو بل وجنې ته د هغه مخې الله اکبر وایې زه د دې مخې الله اکبر وایم ناره تکبیر اواز د هر سنګر نه راځي او یو بل وجنې نو بیا کم از کم چې هغه هندو دی او هغه زما د مسلمان د لاش بې حرمتي نه کوي او ته مسلمان د کلمې رور مې او ته خپل رور وجنې په وجلي وجود باندې ته ګولی د غور باندې ډاړی او بیا د هغه نه جامې وباسې او بیا ته یې راکاږې او ته ویډیو جوړی زه حیران یم تاله چې دا ته د کوم مذهب پیروکار یې دا ته څه تقسیمه یې دا ته څه میسیج ورکوې چې اوس هم په دغه ځای کې 40 لکه مهاجر چې دي هغه موجود دي هغه شته په دغه ځای کې ته چې د افغانستان نه کوم بیان ورکې ته کنځل کې ته زما جرنیل له کنځل کې ته زما FC له کنځل کې ته زما رینجر له کنځل کې ته زما پولیس له کنځل کې ته زما هغه ولس له کنځل کې چې ته زړه د سر د پاسه ځای کړی تا سره خپله نوړۍ شریکه کړې ده تا سره زما دواړه بچي چې دي هغه ستا د بچو ستا بچي ورسره په سکولونو کې وځي سبق پوهېدي او په مدرسه کې د قرآن حفظ کوي زه خو یار حیران یم درته زما خو تاسو له دا خواست دی هغه د افغانستان حکومت دی زما د ګرانو طالبانو که زما د پاکستان حکومت دی موږ وایو چې په افغانانو کې داسې خلک هم شته چې هغوی ویلې چې دا بونډري کولا وکړه موږ افغانان د پاکستاني فوج د مخکې په دې هندوانو باندې ورځو داسې خلک هم شته داسې خلک په مونږ کې هم شته چې هغه خپل فوج له کنځل کوي داسې خلک په افغانستان کې هم شته چې هغه دې شي زده نه ګوري چې هلته کې زمونږ وروڼه بایګان زمونږ میندې خویندې چې د دې ځای نه هجرت کوي ځي پاکستانیان ورپسې جاړي په جوماتونو کې ورپسې ژړا کېږي انګولا کېږي هغوی داسې د یو بل نه رخصتېږي لکه چې ویر ورکړه شوی لکه غم ورکړه شوی نو هغه فضا قایمه ساتلو دپاره زمونږ دا دعا ده زه به خپل حکومت له هم دا اپیل کوم چې سره د دې چې ډېر زیات بد وي خو که خپل زوی وي که اولاد تر څو املاک وي په نظر د مور پلار پاک وي هغه د دې شیزونو عادت دی د کاروبار عادت دی هغه له مونږ سوچ ورکړی فکر مو ورکړی دی ولا خو زه دې خپلو خلکو له وایم چې حب الوطن جز الایمان د وطن مینه د ایمان جز دی زما د کلمې خاوندان زما حکومت هغوی له مې دا خواست دی چې ټیک ته که چېرې زما د وطن د قانون مطابق دی دلته ایلیګل وي نو دوی ته باقاعده پاسپورټونه ویزې هغه وله ایشو کې راضي دي په قانوني طریقې سره هغه دې وي خو که چېرې دی داسې تاسو وایئ چې اوس لیه ګرځي نو چې لیه ګرځېده خو تاسو اجازت ورکړی و که نه بل چا خو نه و ورکړی چې نن مو سره کوم سلوک کوو دا به وله مخکې نه ویلي چې تاسو راغونډ شئ نو مونږ دا وایو چې په تلو کې چې کله 45 کاله دی زمونږ په سینه باندې وو او زمونږ لکه د روڼو په شانتې وخت تېر شه زما خویندې که ځي زما بچی که ځي بچي مې ځي ټول د لاس ګوتې یو شانتې نه په مونږ کې هم خو خراب شته په دوی کې به هم وي نو ډېر په عزت او په احترام سره رخصت کوئ زه په خپل کلي کې په KPK کې هرې ګلې د هرې کوڅې وګړو له دا وایم که ستاسو په کیمپونو کې وي که ستاسو په کرایې په کورونو کې وي که چېرې ځي ډېر په عزت سره رخصت کوي خیر دی چې دا 45 کاله دړه په سر باندې مو وساته نو کنځل دې د لوګي د نیکۍ په بدل کې خو تاسو ولې بدرنګه خبره مه کوئ تاسو په عزت او احترام سره رخصت کوئ دا به انشاءالله د پښتو حق به همدغه شي خوشحال دي دواړه وروڼه یو بل سره جنګوي دی د یو بل سره برسره پیکار ساتي دا د جیوز هغه فلسفه د اوسه ځای نه ده دا د نبي علیه السلام د وخت وره ده هغه شی تر اوسه پورې را روان دی او په دې تور ورځو کې تاسو هر یو شی وکته په خپلو سترګو مو وکته زما فوج زما ځان دی زما ځیګر دی ما وکته ما اسرائیل هم وکته ما برما هم وکته ما کشمیر هم وکته ما هر ځای وکته زما دې په رب قسم 15 منټو له زما دا فوج زما د ملک نه په تصور کې ته لرې کا ته میدان بالکل داسې دله تیار ناست دي حب الوطن جز الایمان د وطن مینه د ایمان جز دی د خپل فوج سره مینه د ایمان جز دی ما نن د FC یو سپی چې په خپل سروینګ و هغه په FC کې و
چې موږ برتي کړو زما د ترور زوی چې کله برګیډیر عثمان دلته میجر جنرال و د میجر برګیډیر و هغه ډي آی جي اف سي هغه برتي کړو په خپلو لاسو باندې ما بوتلی و بالا حصار ته نن د هغه د زما د وطن خاورې ده په وینو باندې ککړه شوه هغه د شهادت په مقام باندې شه په ګجو کیلو کې هغه خاورو له وسپارلی شه هغه زما د سر دی زما د پولیس زلمی چې پرون د پولیو په ډیوټۍ باندې و د خېشکو چې اوس زه د هغوی د دعا نه راغلم هغه بچې په ګولو باندې پرهر شه دا ولې یار دا شی څرنګ ته په دې باندې دی موږ خو دا اپیل کوو یار آی جي پي صاحب لا چې په خاص موقعو باندې کم از کم چې ته دا فورس دا لیږې او دا ته ورکې او ټوپک ته وله ورکړو کارتوس ته وله ورکړه او ته ولې اجازت ته خپلې دفاع د ډس کولو نه ورکوې دی دا سوچ کوي چې یاره دا سړی په ما باندې رالو دهشتګرد دی دی وژني خو ده سره د دې شي زغم دی چې وروستو به زما انکوایري کېږي ده له ټریننګ میلاو دی هر شی وله میلاو دی دی د یرې ډډه زده کوي او کوتر شي او مونږ وایو پاک شهید دی نو پاک شهید خو هغه دی د وطن په خاوره د وطن د امن او د سکون دپاره خو هغه ته خپلې وینې قرباني ورکړه زما د اف سی سپایي ورکړه زما د پولیس د خېشکو د مور بچي قرباني ورکړه مور یې بوره شوه ښځه یې کونډه شوه بچي یتیمان شو یا تر کومه پورې به دا شی روان وي په دغې پالیسۍ باندې نظرثاني پکار دی چې